بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه. باب دې په بیان د هغه وطي کې چې حد واجبوي او هغه وطي چې حد نه واجبوي. مولوي صاحب صاحب د هدايه اول نمبر د زنا تعریف کوي. زنا چاته ویل کېږي چې هغې سره حد واجبېږي. بره ګورئ به د دوو شبهو بیان کوي او د هغې د احکاماتو بیان کوي. انتهایی اهمې مسلې دي او قدري نه صاحب د هدایې خپله بیان کړي دي، نورو کتابونو هم دي. تعریف د زنا دا چې یو سړی ښځه وتي کي، خره نه ښځه، فی القبل په مخ کې شرمګاه کې وتي کي، شاته کې نه، فی غیر الملک ملکی پکې نه وي، نکاح کې هم نه وي او وینځې هم نه وي، وشبهة الملک او نه شبهه د ملکی نکاحي هم نه وي، لکه بغیر د ګواهانو وادي کړی دا شبهه د ملک نکاحي ده، او نه د ملک یمین شبهه وي لکه پلار د زوی وینځه وتي کي. دې ته ویل کېږي زنا، په دې باندې حد جاري کېږي. ورته وګورئ قال الوطي الموجب للحد هو الزنا وإنه زنا چې دا في عرف الشرع واللسان. وطي الرجل دا د في عرف الشرع د شریعت په اصطلاح کې واللسان او د لغت په اصطلاح کې وطي الرجل دا وطي کول سړي دي المرأة ښځې لره في القبول بمخکزه في غیر الملک ملکی بکې نه وي، نه نکاحي نه یمیني، وشبهة الملک هم نه وي دواړه، لأنه فعل محظور. حد ولې واجبېږي د هغې وجه بیانوي، وایي جي ممنوع کار یې کړی دی که نه، او ممنوع کار چې څوک وکړي هغه ته به سزا میلاویږي. لأنه فعل محظور دا فعل ممنوع. والحرمة على الإطلاق عند التعري عن الملك وشبهته يؤيد ذلك قول عليه السلام. بحرمت على الإطلاق یعنی کامل حرمت کله چې پکې ملک هم نه وي او کله چې پکې د ملک شبه هم نه وي. الګ کامل حرمت وي او چې کامل حرمت راشي بے حد وي، نه که ملک شبهه یا د شبهه د ملک یمینی وي یا د ملک نکاحي وي، نو صحیح ده بیا به هم حرمت وي، خو غټ جرم به نه وي، حد به نه راځي، خپله به ته ولګي پته ښه. یؤید کومه ده والحرمة على الإطلاق، حرمت على الإطلاق یعنی بالکمال حرمت چې عند التعري دا علی کله چې خالی وي یعنی الملک دا ښځه د سړي په ملک هم نه وي او شبهی ملک هم نه وي. یؤید ذلك قوله علیه السلام. او که ملک موجود یا شبهی ملکو به وای به خو به حد نه وي که نه یار، ولی قاعده او قانون راته مخې ته پروت دي چې حدود به شبهاتو سره ساقطېږي. يؤيد ذلك قوله عليه السلام ادروا الحدود بالشبهات ثم شبهة نوعان. دا دویم بحث ما ته متوجه شي وقت سم کې د سبب مخکې ورځو به شبهه په دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي شبهه فی الفعل او شبهه اشتباه ورته وایي. دویم ته ویل کېږي شبهه فی المحل او هغې ته شبهه حکمیه هم ویل کېږي. تاسو په دې دوه پوه شولې. اول کم یو دی شبهه فی الفعل، شبهه اشتباه. راځئ د دې تعریف او د دې احکام بیان کو. شبهه فی الفعل چاته ویلی کېږي؟ شبهه سمشه لرې کړه هر څه د چا ده کمبل چا کمبل ده لکه پردی لري جایز ده الله هذه لیونی دی خوب هم له خوب به نه درځي بره ګوره د اوس انسانه وکشیو ده ګران ځای دی ښه. شبهه فی الفعل او شبهه اشتباه چاته وایي؟ توجه چې غیر دلیل باندې ورته اشتباه د دلیل وشي او په هغې باندې بس کار وکړي به غیر دلیل کې ورته اشتباه ده. لکه د پلار وینځې د وتي کي، نو وایي د پلار سامانونه استعمالول جایز دي، لہذا وینځه وتې کول به ماله جایز دي ځکه مې وتې کړه، نو دا څه دلیل نه دی. یا د مور وینځه وتي کي یا غلام راپاسېږي د مولا وینځه وتي کي چې د مولا هر څه استعمالول ماته جایز و، وینځه به هم جایز و، نو غیر دلیل کې ورته اشتباه د دلیل وشوله ځکه ورته
بل نوم یې څه و شبه اشتباه ورته ځکه وایي. د دې حکم هم واوره دې حکم دار چې کله دغه قسمه زنا وکړله او ویل چې زما ګمان دا و چې ما ته به حلالي بس ټیک ده شبهه موجوده ده حد به ساقط شي او که ویل چې ما ته پته وراله حرامه ده بیا مې موتې کړله زنا مې وکړله نو بیا اشتباه هم نشته دی دلیل هسې هم نشته دی او اشتباه هم نه وه نو بیا به حد جاري کېږي او به هر صورت که ماشوم پیدا شو نسب به هغه ته نه ثابتېږي دا یې بل حکم شو. څوک پوه نه شو مخکې ځو که نه. دویم کومه یوه ده شبهه فی المحل هغې ته شبهه حکمیه ویلی کېږي. شبهه فی المحل چې د دې شبهې تکیه دلیل ته وي دلیل وي هغې نه ورته اشتباه شوي لکه پلار را پاڅېږي د زوی وینځه وتې دلته دلیل شته که نه انت ومالک لابیک حدیث کې راځي ستا د زوی ټول مال ستا دی زوی او د زوی مال پلار ته وایي دا ستا دی زوی ته نبی علیه السلام فرمایي تا او ستا مال د پلار دی خو پلار ته خطاب دا جوړ شو چې زوی او د هغه مال ستا شو تاسو پوهېږئ وینځې مال دی نو دا مې استعمالولی شي دې ته ویلی کېږي شبهه حکمیه شبهه فی المحل دلیل تعریف یې پوه شولئ چې دا شبهه د دلیل نه جوړه شوي او مخکې څه و چې غیر دلیل نه ورته اشتباه د دلیل شوي او دلته دلیل وي د دې حکمونه هم بدل دي که وتې وکړله دغه شان پلار مثلا د زوی وینځه وتې کړله او بیا یې ویل چې ما ته پته وه چې راله حرامه ده او که ویل که زما ذهن کې دا و چې دا راله حلاله ده به هر دو صورت حد نه جاري کېږي ځکه دلیل شته او ماشوم چې کوم پیدا شي دی وتې نه نسب به هم ثابتېږي دواړه حکمونه بدل شو که نه اوس به پې ورځو ورته وګورئ ثم شبهة نوعان شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه دې ته شبهه د اشتباه ویلی کېږي ای شبهة فی حق من اشتبه علیه یعنې دا داسې شبهه ده چې د هغه کس په حق کې صرف شبهه د چا باندې چې اشتباه راغلی حقیقت کې نه ده شبهه صرف د اشتباه ده و شبهة فی المحل او بل شبهه په محل کې ده وتسمى شبهة حکمیة او دا مسمى کېږي په شبهه حکمیه باندې شبهه حکمیه ورته ولې وایي باعتبار ان المحل اوتي له حكم الملك في اعطاء الحد في اسقاط الحد وان لم يكن الملك ثابتا ملک حقیقتا نه د زوی وینځه خو حقیقت کې بلار نه خیر هم ده که نه خو حکم ورته داسې ورکړلی شو لکه چې خپله وینځی ده دلیل شته دی نو حقیقت ملک نه دی حکمي ملک دی فالاولا اوس راځئ مولوي صاحب صورتونه راته بیانوي دا اول صورت چې دی دا شبهه فی الفعل اتو ځایونو کې راځي او شبهه فی المحل شپږ ځایونو کې هغې بیان کوي کومه دی فالاولا نو اول قسم چې دی تتحقق فی حق من دا متحقق کېږي په حق د هغه چا کې اشتبه علیه چې په هغه باندې اشتباه راشي د غیر دلیل لأن معنا او ذکر دې معنا دا ده ان یظن چې ګمان وشي غیر الدلیل دلیلا په غیر دلیل باندې د دلیل ګمان وشي دا مې ویلو که نه خو به هر حال ولا بد من الظن ظن پکې بکار دی ځکه که ظن هم نه وي نو بیا خو سره اشتباه هم نشته دی نو دلیل هم نشته دی ظن هم نشته دی څه مطلب یو سړی یو ښځه وتې کي او د شبه اشتباه والا صورت وي دلیل خو هم نشته او بیا بس وایي چې ما ته پته وه چې راله حرامه ده بیا مې وتې کړې وه نو اشتباه هم نشته دی نو بیا خو به حد جاري کېږي پوه نه شوی بې ولا بد من الظن نو ظن پکار دی جی ما ویل که ماله به حلالې ځکه مې وتې کړله دا ظن ځکه پکار دی چې شبه اشتباه خو جوړه شي که نه لتحقق الاشتباهي والثانیة دویم صورت چې دی شبهه فی المحل یادی تتحقق دا متحقق کېږي لقیام الدلیل ځکه دلته دلیل موجود وي کم دلیل کم چې نافي د حرمت وي فی ذاته یعنی داسې یو دلیل موجود وي چې هغه فی ذاته نفي د حرمت کوي ولا تتوقف على ظن الجاني دلته د ګمان په جاني باندې نه د موقوفه چې ما ویل ماله حلاله ده ځکه مې وتې کړې که دا ویلو او که ویې نه ویل چونکې دلیل شته دی
اشتباه پیدا کړی دا لہذا حد به ساقط وي ور قانون دا دې تاسو ماته لګ بر وګوري حد په اشتباه په صورت کې ساقطيږي چې کله دلیل موجود وو نو کسلی ته اشتباه وشو کو ونشولا چونکه دلیل شته هغه اشتباه راوستي دا حد به ساقط وي لکه شبهه فی المحل کې او که دلیل نو موجود لکه شبهه فی الفعل کې نو التا که شبهه وشولا خټیک دا چې ما ویل مال حلال ده او که د شرع اشتباه ونشولا نو دلیل هم نشته نه دلیل شته او نه اشتباه شته نو به خو به حد جاری کیږي خالص زنا ده اورم ولا تتوقف ولا ظن الجاني واعتقاده موقوف نه دی بظن د جاني چې هغه ویل مال حلال ده نو ولا بعد نوینا بهر حال دی او دغه باقی ده مانیم نه والحد يسقط بنوعين لند ده چې حد په دواړو کې ساقطيږي لاطلاق الحديث حديث مطلق راغلي يدرو الحدود بالشبهات بچره نسب مساله دا مرتبه لوا يثبت في الثانيه بدویم کې ثابتيږي په المحل کې خدا الله چې دا وو کی کنه غره دا قید پکې بکارو مانو ویلې چې چا زنا کړي هغه دا وو کی چې دا بچي زمانه دی الله باغ پس نسب ثابتيږي اذا دال ولد چې هغه دا ولد وکي ولا يثبت في الاولى بولا کې نثابتيږي شبهه في الفعل کې نثابتيږي اگر که دا وو کی وجه ځکه خالص زنا د خالص زناګانو معنی خو چې کوم مشوم پیدا شي زانی ته منسوب کېدل نه شي نسب نه ثابتيږي لأن الفعل ذکر فعل اول قسم کې فعل فعل کې تمحض زنان دا خالص زناوي في الاولى باول کې وانما يسقط الحد نو به حد ولې ساقطيږي ويجي جانيتا يعني زاني ته اشتباه شوی و وانما يسقط الحد لامر حد شو د یو امر بوجه ساقط شوی راجين الیه چې هغه د زاني ته رجع کېدل چې هغه او اشتباه الامر عليه ویلې مو کنه هغه اشتباه د امر او باغ باندې او دویم صورت کې نسب ثابتيږي دا وو کی ولم يتمحض او خالص نه زنا في الثانيه بدویم صورت کې زکه چې التا شی موجودو دلیل موجودو بهرحال راځي فشبهه الفعل شبهه في الفعل چرا في ثمانيه مواضع ما ویلو کنه څه ځینې کې بھائی اتو کې جاریه ابيه یو سره د بلار وینځوتی کی امید مور وینځوتی کی دوا وزوجتي د خزي وینځوتی کی درې والمطلقه ثلاثا او یو سړي خزي له درې طلاق ورکړي دا او عدت کې دا وهي فل عدت او به په عدت کې وتی کی دام کوم یو دا شبا اشتباه في الفعل څوش څلور وباينا بالطلاق على مال طلاق بالمال ورکړي او خزي باین دا وهي فل عدت او په عدت کې وتی کی څوشو پنځه او مولا چې کله ام ولد آزاد کی دا غینه پسې وتی کی ام الولد اعتقها مولاها چې ام ولد اعتقها مولاها چې مولای آزاد کی وهي في العده حال چې په عدت کې وي څو شپکنه وجاریه المولا في حق العبد د مولا وینځ په حق د غلام کې څو شو اتم نمبر امام محمد رحم الله د مبسوط په کتاب الحدود کې دا ذکر کړی دا چې دا اتم نمبر یعنی مرهونه یو وینځ چا د چا سره پرهن کیږي مرتهن رباسی کی دا وینځوتی کی نو په کتاب الحدود کې امام محمد ذکر کړی دي چې دا شبهه فی الفعل شبهه اشتباه ده فی حق المرتهن فی روایت کتاب الحدود کړه دی اته وړو سورتونو حکم سره نو کسړی وته کړي وا او به ویل ما خویل کمال حلال ده نو حد بنوي او که ویل ما ته پته و چې حرام ده به مې وته کړي به حد وي ففي هذه المواضع لا حد اذا قال حد بنوي کله چې سره وي ظننت انها تحل لي چې ما رب حلال وي ولو قال او کدا سی ویل علمت ما تعلم انها علي حرام چې ما باندې حرام ده نو به وجب الحد حد واجبيږي وشبهه في المحل او شبهه في المحل بار ما ویل څه زين دي شبق في 6 مواضع كم جاريه ابنه دزوی وینځ څوکوتی کی انت و مالو کلی ابي کشتا کنا دلیل شتا اوه طلاق باین بالکنایت چا خزی ته ور کړي کنایت سره خزی ته طلاق باین ور کړي دي دلته مشتبه شته دي عدت کړه د نکاح اثرات لا باقی دي د سړي د اجازت نه غیر بار نشي وتله نه بقې په سړي لازمه ده سکنا لازمه ده
او کنایات سره طلاق باین واقع کولو ته امام شافعی رحم الله د عمر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه رائے ده د طلاق رجی کی کو نکاح نه ختمه نه دا ټول دلیل د دې خبره دی چې وته ټیک و پوه نه شولې به دلیل موجود دی ښا نه کده ویل مال حرام او زکه مې وته کړي به مهد نشته خو نه درنه کو تو ګورئ والمطلقه طلاقا باينا بكل الكنايات هم دغه شان راځه والله والجاريه المبيعات في حق البائع یو سره وینځ خرڅ کی او له مشتری د سپارلی نه قبضه نه ور کړی او به وتی کی نو چونکې د قبضی حیثیت د بې دی دا ان شاء الله موږ بیاتو کې وایو قبضی حیثیت د چا دی د بې څنګه چې د بې شرا یاد کا څنګه چې شرا سړی کوي او به تصرفات کولې شي دغه شان قبضی سره تصرفات کولې شي نو لا بې قبضه نه د ور کړی ګوره چې ور خرڅ کړی نه ده نو خپل وین سره وته کوي ټیک ده کنه دا یو دلیل دی اگر کا هغه شان دلیل دی چې جایزي کی خودمره کافی ده چې حد ختم کی دې لپاره کافی دی کومه ده والجاريه المبيعات في حق البائع قبل التسليم څو شو درې والممهوره في حق زوج خاون یو سړي د یو جنې سره نکاح وکړه ورته ویل مہر کې بدله پلان کې وینځ در کومه او هغه وینځ لا مہر کې خزي د قبضه کې نه ور کړی او به وتی کوله دي کې شبهه اشتباه ده ملک لا باغ شبهه في المحل لك شبهه حکمیه والممهوره اخذ چې مہر مقرر شوی په حق د زوج کې دلته اشتباه ده قبل القبض يعني شبهه حکمیه ده ما قبل القبض لا قبضه خزیدنی ور کړی والمشترکه بینه وبین غیره بنظم دو کسانو شریک وینځي یو لمنه د جایز چوتی کی خو چاوت کله حد به نه جاری کیږي ځکه ملک شته کنه یا اگر که کامل نه ده والمرهونه ما غ مسله به رااله مرهونه وینځ په حق د مرتهین کې امام محمد رحم الله په کتاب الرهن کې ذکر کړی چې دا د دې دویم قسم نه ده شبهه في المحل نه ده والممهوره كما والمرهونه في حق المرتهين في رواية كتاب الرهن في هذه المواضع بدي شفقو زينو کې لا يجب الحد حد نواجبيږي وإن قال اگر کدي د وسویل چالم تو ان علی حرام ما تبات وجه حرام ثم شبهه پدې پوه شولې د شبهه څو اقسام شو لکه دوا في الفعل في المحل امام سے بو یو بل مشتا توجه عقد کله چې د دوو کسانو د سړي او د ښځې ترمنځ عقد نکاح وشوله اگر که نکاح ورسره نه و جایز دینه پسې کموتې کوله حد به نه جاري کېږي یو سړي د خور سره نکاح وکړه رضایي خور سره یې وکړه نسبي خور ترور خورزه د عقد نکاح چې دی که نه دا شبه پیدا کوي امام صاحب وایي اگر چې فتوا به دې نشته وګورئ خلک غلطې مسلې بیانوي ښه وبلانکی لیکلی دغه شان د اوسه اخو دا لیکلی چې حد په نه جاري کېږي دا کله لیکلی چې جایز هم ده دا وبین مابین دا کر کې تاسو کتابونه کې خور سره نکاح امام صاحب ویلي دي چې جایز ده کم ځای کې دي دا دي که نه عوامو د سوی خدای غیر که خدای دې په ښځه وشرموه هغه ویلي دي چې اشتباه پیدا شوله حد ساقطېږي دا کله ویلي چې جایز ده یار پوهېږئ دروغ وایي وګورئ ثم شبهة عند ابي حنيفه رحمه الله عند ابي حنيفه رحمه الله تثبت بالعقد ثابتي کی باقت بانی هم وان كان متفقا اگر ک دوړو بده اتفاق و چې دا منګلنه د نکاح لنه د ټیک خوري کای وکړه على تحريمه بتحريم معنی اتفاق وهو حال دا چې واتی چې عالم هم به په حرمت باندې وعند الباقين او د باقی امامانو رائے دار چې لا تثبتو دې سره شبهه راځي ښا دلته به بزانی ازانیه باندې حد جاری کیږي اذا علم خدا له شکل علم وتي په تحریم باندې ويظهر ذلك او دا مسله ظاهری کی بنکاح د محارمو کی علامه یاتی که ان شاء الله تعالی دا بدل به راشد خیر سره کا صبر بکی ان قریب راځي اذا عرفنا هذا بروګوري قصه خو زده شو لګنه نو وځوک شي وتا ومن طلق امراته ثلاثا ثم وتيا في العده وقال علمت ان علي حرام حد الاكبر وګوري
یو سړي ښځې له بره ګوره لکه یو سړي ښځې له طلاق ورکړی دی 3 او په عدت کې ده او بیا رالی په عدت کې وتې کړله او بیا ویل ما ته پته وه چې راله حرامه ده تاسو وایي حج جاري کېږي که نه دا خو تېر شو که نه لاټو داسې ګورې تو که څه دي سره ویل هم نه دي اوس هم ونه ویل جاري کېږي که نه ولې دا کوم یو شبهه ده شبهه فی الفعل ده واوره ومن طلق امراته 3 ثم وتیا فی العدة وقال علمت ان علی حرام حد حد به جاری کیږي ولی لزوال الملک ملک ختم شوی بدل طلاق باندې کم ملکم المحلل کم چې حلال ولدتا وتی یا خذا من كل وجه ختم شوی دی فتكون الشبهه ندل شبهه چې دا منتفیه ده او اشتباه شته دی نه شبهه هم نشته ورسره سم نشته یعنی دلیل هم نشته ورسره اشتباه ځکه نشته چې خپل وي ما ته پته وراله حرامه ده فتكون شبهه منتفيه فتكون الشبهه نشول شبهه منتفيه منتفي وقد نطق الكتاب كتاب نطق کړی دی بانتفاء الحل چې دلته حل منتفي شوی دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره راغلي کنه دي وعلى ذلك الاجماع بدي اجماع ده برو غوري ولی بعضی خلکو خدا رای ده کنه چې 3 طلاق ولور کی یو حسابيږي شیعان دي وغیرہ پوهیږي بده وای جی نه نو به تاسو څنګه دي د اجماع وای اجماع هوی د ټول متفقي وای جی دا څوک چې وای 3 طلاق یوي هغه اختلاف نه کوي خلاف کوي خلاف له اعتبار نشته دی او اجماع مزیر اختلاف فی خلاف نه اجماع علم صحیح نه وی چې کله به اختلاف فی او چې کله به خلاف فی ناغي کې اجماع مزیر نه یغا اوس اختلاف او خلاف کې فرق څه دی نه خلاف بلا دلیل او اختلاف چې دلیل ورسره بل وره اختلاف چې کله د 2 کسانو 2 رای وي مقصود د 2 یو وي او لاري بدلی دي ته اختلاف وي وګونو لاسونو وړي او که څوک یې نه وړي څوک رفع اليدين کوي معنا څوک یې نه کوي نوم نه لاندې څوک نه تړي نوم نه بری تړي مقصود د ټول یو دی د الله رضا اگر کلاری بدلی دي ته اختلاف وي او کنه مقصود هم بدل وي یو مقصد وي بلبل مقصد وي یو دا پټې ازما شي بل ازما شي دي ته به اختلاف نه وي خلاف ورته وي واورا ولا يعتبر قول المخالف اعتبار بنوي د مخالف قول فيه بدی کی لانه خلاف ذکر خلاف دی اختلاف نه دی لا اختلاف ولو قال ظننت هكذا سيول چنا تحل لي ما بار حلال وما دا ګمانو نبه بنا حد کیږي ځکه دلته اشتباه شته ده لأن الظن في موضعه ځکه ګمان په خپل ځای کې دی څنګه خپل ځای کې دی بې د ملک اثرات باقی دي کنه یار نفقه وسم باغه واجب را سکنه واجب را دغه اجازه نه غیر نشي لغه په حق کې بند ده دغه په حق کې څه وګورئ اگر بار عدت تیری کنه لأن اثر د ملک چې قائم دی په حق د نسب کې هم ماشوم کې پیدا شي چا بې اخوان به زول خوان او دغه شان حبس دغه بار بند ده عدت تیری هم دغه شان نفقه فاعتبر اعتبار باور کړل شي د ګمان تفیس قاتل حد کې وام الولد اذا تقها مولاها الک ام ولده چې کنه لم ویلو کنه مخکې دیر شو چې کله آزاد کې مولا والمختلعات او طلاق بالمال ویلو په المحل کې في الفعل کې طلاق بالمال ویلو کنه لکه خلع چې دا خلع طلاق بالمال او مختلعات چې دا والمطلقه على مال دا سپاره لیکه خلع او طلاق بالمال کې موږ مخکې فرق ذکر کړو خلع کې لفظ خلع ذکر وي او په طلاق بالمال کې نوی دوړو باندې طلاق بین واقع کې نور فرقونه مو بمنزله المطلقه الثلاث په حکم کې دا لثبوت الحرمه بالاجماع ځکه اجماع دې په حرمت باندې وقيام بعض الاثار في العده او بعض اثار په عدت کې لا قائم دي نو اشتباه پیدا شولا نه کوي ویل ما ته حلال ده نو حد بنوي زما دا ګمانو او کوي ویل چې ما ته ګمان مې دا چې مال حرام ده به حد وي ولو قال لا انت خليه او بريه او امرك بيدك فاختار النفس الاكبر وګورئ تاسو وایي کینه الفاظ سره چې خځه طلاق ورکی او باین شو په عدت کې به وتی کی دا کوم وتی ده شبه فی الفعل ده
نو کوي ویل دوسا شبه فی المحل ده شبه فی المحل نو کوي ویل ما ته پته و چې حلاله ده یا ما ته پته و چې ربانې حرامه ده، به هر صورت به حد نه جاری کی. ولی د امام شافعي رحم الله او د عبد الله بن عمر رضی الله عنه رای دا چې کنایات سره څوک طلاق ورکی کم طلاقي رجعي وي کم وي او طلاق رجعي کې نکاح قائم وي وته کول جایز دي. دا دلیل لیکنه نو چې کله دلیل موجود وي به شبهه فی المحل وي. ولو قال انت خليه او بريه او امرك بيدك فاختارت نفسها امرك بيدك قصې تیر شوی غلط ثم وتیا بيوتك بيدتك وقالوا ببسيلان وكي علمت ان علي حرام بهم نحد کیږي. وللاختلاف الصحابه اختصابه او اختلاف بديك فمن مذهب عمر ما عبد الله بن عمر یادولو الک عمر رضی الله عنه دیکھا ټول کې عمر دیکھا سید خدمات ما ته شبهه شوی و ان هذا کنایه چدي تطليقه رجعيه ده تليق رجيده. وكذا الجواب في سائر الكنايات وكذا اذا نوى ثلاثا لقيام الاختلاف. برو ګورئ موږ ویلو چې کله کنایي الفاظو کې څوک د درې طلاق نه تو کې نو درې واقع کیږي. نو که چا طلاق کنایي ورکړو او د درې ونه ته کړو په عدت کې او به وته کړل به وي موسم دا یو حکم دی شبه فی المحل شبه فی الفعل تناوړي فيږي کنه. نو وی وکذا اذا نوى ثلاثا ولقيام الاختلاف مع ذلك بهم اختلاف شته کړه درې ونه ته کې بهم اختلاف دی به موغو یو طلاق رجی دی پېږي مخکې راځي. ولا حد على من وتي جاريه ولد انتهي آسان دي قسم کړی دي حد نشته پاغه چا باندې چوتي کی جاریه د خپل زوی شبه فی المحل لك دغه شان وولد ولده د وسیغه. وان قال علمت انها لي حرام اگر کدا وای وجه لان شبهه ذکر شبهه دلته چې د حکمیت حکمی ده محل موجود دی لان نشات ان دلیل شبهه حکمیه چاته وي چې دلیل نه پیدا شوی. لا حجة ما احتمال الناشي من دلیل چې کله احتمال موجود وي او د دلیل نه پیدا شوی به حجت نه لہذا دغه زنا د حد لپاره حجت نشوله. وګورئ او قول علیہ السلام انت ومالک لابیک او به ابوت قائم دی په حق د جد کې هم نزکم د جد مثلا وکړه وولد ولده ويثبت النسب منه. ولې بلار چې د زوی وینځه نیکه د نوسی وینځه وته کړی دا بهر صورت به حد نشتا نسب بم پلار یو کني کې هغه ته ثابتيږي. البته په دې پلار په دې نیکه باندې د دې وینځ قیمت ورکول دي چاته اوس د غزوی هغه نوسی دا او وینځه بم دغه شي دینه پس امنګ به اقتدا او نصر دا سکو چې اولې تی پیسې ورکړي وای خصله وغه نه پسې وته کړي خیرم دې کنم دې دا ولی چې صحت تلال شي امور المسلمین محموله على صحت امام کرخی رحم الله صلی وګورئ ثابتي کې مناسب منه دغه اب یک جدوی وعليه قیمه الجاریه وقد ذكرناه دا نور به وایو کني خاصان دی یار نور قصه اصل کې شوی وکنه